بسم الله الرحمن الرحیم. دیکې د ټولو نه اوله دلته یو کلمه ده او بل کلام دی. د دې پېژنګلو به مونږ کوو چې کلمه څه ته ویلی کېږي او کلام څه ته وي. دا ټوله عربي چې ده هغه هم په دې کلمه او کلام کې ګیره ده. کلمه مونږ لیکلی دي چې کلمه قول مفرد دی. قول مفرد، قول معنا وینا. وینا څنګه وینا؟ ګوره مارکر دا یو وینا ده، دا یو قول دی، یو خبره ده. د دې خبرې یو معنی شته. معنی څه ته ویلی کېږي؟ دا کوم څه چې تاسو وینئ، دا مارکر، دا شکل، دا جسم چې تاسو وینئ، نو دې ته موږ معنی وایو. دا کاغذ دی، نو کاغذ لفظ دی. او چې بیا دا کاغذ تاسو وینئ نو دې ته موږ معنی وایو. ټیبل دا یو لفظ دی، او چې کوم څیز تاسو وینئ نو هغه معنی ده. موبایل، میم، واو وغیره چې کوم الفاظ دي نو دا خو دا لفظ شو او معنی دا سیزی معنی ده. لفظ او معنی. نو دې ځای کې کلمه قول مفرد ده. قول مطلب دا چې دا داسې یو لفظ دی چې معنی شته. معنی شته. ګوره د کلمې په اقسامو کې دا ما راوړي دي، دا درې قسمونه دي. په دې کې دا مثالونه دي. اوس زید دی، زید نوم دی، عمر نوم دی، بکر نوم دی. دا یوه کلمه شوله، یو قول شه. د دې معنی شته. زید یو شکل شته. ګوره که موږ داسې یو لفظ وویو چې د هغې څه معنی نه وي، مثال په طور زید دی، زید زه الټه کوم اوسه، دیز ترې جوړومه، دیز. اوس دا خو قول شو، زما د ژبې، زما د خولې دا خبره وکړه، لیکن معنی شته؟ معنی نشته. معنی نشته. نو دې ته موږ قول نشو ویلی. قول به موږ څه ته وایو؟ کلمه قول مفرد دی. قول کلمه شوله او چې د هغې کلمې یو معنی. مفرد دې ته ویلی کېږي چې یو لفظ یو لفظ د هغې یوه معنی. دا مسله پکې نه چې مثلا زید دی، د زید دا یو شکل مونږ ورکو، دا زید ولاړ دی. اوس دا کلمه شوله، زید دا کلمه ده او دا قول مفرد شو. قول مفرد څنګه؟ زید داسې یو لفظ دی چې د دې معنی شته، نو معنی دا ده. او مفرد دی. مفرد د مفرد مطلب ده کو چیرې دا زید دا لفظ مونږ حسی کو، دا زا جدا شي، یا جدا شي، دال جدا شي، دا مونږ ټوکړي کو، نو د دې زید په ټوکړي دام چې ټوکړي کو، نو د دې زی معنا دا سر شو، او د یا معنا خېټه، او د دال معنا خپې. دا لکه داسې جوړیږي نه. مطلب دا چې د لفظ جز، د لفظ یوه حصه، دا د معنی په یوه حصه باندې، یو جز باندې دلالت نه کوي. ګوره زه الفاظ مثال په طور باندې لږ سوا راوړم. زه ویم زید ولاړ دی، زید قائم، زید ولاړ دی. ګوره د زید معنی څه شوله؟ دا د زید معنی ده ولاړ، زید دی. او قائمون معنی ولاړه، هو دا ولاړه شوه. اوس دا الفاظ چې دي، د دې الفاظو د دې بره دوو الفاظو دو معناګانې شوې.
د زید جدا معنی ده او د قائمونو جدا معنی ده. اوس د دې الفاظو د دې جملې د دې ټول الفاظو د دې نه موږ یو جز راخلو، یوه حصه راخلو، زید تی راخلو، یت قائمون راخلو. دلته معنی ده، دا دواړه خو د دې معناګانې دي، نو دا زید چې دی د دې معنا په جز باندې دلالت وکړو چې زید دا دی، قائم دا دی، یعنی دا هر لفظ پکې جدا جدا خپل یو معنی شته. کلمه چې دا کلمه داسې قول مفرد دی چې دې کې دغه شیز کېږي نو چې موږ دا زید ګنې دا زید دا لفظ موږ ټوکړي ټوکړي کو، نو د زید د معنی چې کوم ټوکړي ټوکړي دي په هغې دلالت کوي. تاسو ته ما وویل که زید مونږه د زید دا لفظ دی، دا لفظ مونږ حصې حصې کوو چې دا زید او دا ید او دا دال دی، او دلته د زید چې کوم دا جسم دی دا مونږ ټوکړې ټوکړې کا، نو د سر د پاره خو زی نه استعمالیږي چې ګنې مونږ زی ووایو او د زید دا سر تی مراد شي، یا یی وویما او د زید خیټه تی مراد شي، یا دال وویما او د زید خپې تی مراد شي. دا حصې حصې دی کې جوړیږي نه، په دې کلمه کې حصې حصې نشي جوړېدی. مونږ خپلو الفاظو کې وایو چې د کلمې چې کوم لفظ وي نو هغه د کلمې د لفظ چې کوم اجزا وي نو هغه د معنی په اجزاو باندې دلالت نه کوي. مونږ داسې وایو، خو صرف ستاسو د پوهولو دپاره چې کلمه څه ته ویلی کېږي؟ قول مفرد. قول مفرد یو وینا ده، وینا ده معنی شته، او کلام قول مفید. قول مفید کلام به مونږ دې ته وایو یو سړی خبره وکړي او هغه خبره دې پوره انداز باندې وکړي، پوره انداز باندې خبره وکړي. مثلا زه ویما ما 2 رکعاته نفل وکړه، به دا پوره خبره شوه. دې ته به مونږ څه وایو؟ کلام. دا کلمه چې دا د کلام یوه حصه ده، د کلامو دا کلمه چې دا د کلامو یوه حصه ده، یو جز دی. دلته لکه زید دی، دلته زوربا، چې دا دواړه یو ځای کې نو کلام تی جوړیږي. ضرب زیدون چې دواړه یو ځای کې دی نه کلام جوړیږي. کلام پوره خبرې ته ویلی کېږي. بعضې وخت کې یو سړی خبره وکړي، اوږده خبره وکړي، خو د هغې نه تا ته فایده میلاو نشي. مثلا زه ویم کو دلته زه رالمه او پلانې کار مې وکړو، بیا داسې شو بیا داسې شو، نو ته به په دې ځای باندې زه ودرېدم. ګوره الفاظ مې ښه سې وویل چې زه رالمه کېناستمه او بیا مې داسې وکړو، نو ته به دا کار وکړي، ته به ماله یا چای راوړې، ته به پلانې کار وکړي. زه صرف دې ځای پورې ویم چې ته به دا اوس پوره الفاظ ما وویل، پوره ډېرې خبرې مې وکړې، لیکن خبره پوره نه شوه. اوس کو زه ویم چې یاره زه رالمه او زه کېناستمه دمه شومه بیا به ماله چای راوړې، دا اوس پوره خبره شوه. نو کلام به مونږ څه ته وایو؟ کلام پوره خبره، پښتو کې پوره خبره. کلمه چې دا نو دا د کلام یوه حصه، کلمه چې دا د کلام یوه حصه. عام انداز باندې کلام پوره خبره، کلمه د پوره خبرې یوه حصه، یو جز. پښتو کې موږ دغه شان دا کولی شو، مثال په طور باندې زه ولاړ یم، دا پوره کلام شو، دا پوره خبره ده. او په دې کې کلمه کومه یوه ده؟ زه، دا یوه کلمه شوه. ولاړ یم دا دویمه کلمه ده. زه بازار ته لاړم، دا کلام دی، خبره ده. په دې کې بیا کلمو ته ګوره، زه بازار ته لړم، په دې کې 4 کلمې راغلې.
څلور کلمې دې باندې تاسو پوه شئ کلمه او کلام باندې کلام دا یاد کې چې پوره خبره او کو دا یادوي چې کلام قول مفید ته وي او کلمه قول مفرد ته وي یا داسې یاد کړئ چې کلام پوره خبرې ته ویل کېږي او کلمه د پوره خبرې یوې حصې ته وي پښتو کې هم دغه ترتیب دی په عربی کې هم دغه ترتیب دی کلمه په درې قسمه ده اسم فعل حرف درې قسمه ده کلمه اسم ستوي فعل ستوي حرف ستوي اول تاسو لا مثال در کوم او د مثال په ذریعہ باندې تاسو پویم اسم نوم ته ویل کېږي بس دا یاد کې اسم څه ته ویل کېږي نوم ته موږ د کتابونو کې چې کوم تعریف لیکل دی موږ هغه تعریف اکثر نه کوو ساده انداز باندې اسم نوم ته وي د انسانانو نومي کو د حیوانات وي د زناور وي او کو داسې څیزونه جمادات چې پای کې روح نه میز ده د دې یو خاص نومي د میز خو ار یو ته ویل کېږي شو چې خاص میز زما میز یا په هغې باندې هغه د میز خپل نومي دا عام دا نومونه چې دي دې ته مونږ اسم وایو اسم څه ته ویل کېږي نوم کاپي پلانی کاپی خاص کاپی د ریاضی کاپی یا کاپی دا نوم دی کرسه دا نوم دی اسمان اسم دی زمکا اسم پکې اسم چت اسم دا عربی ته واړوه السماء دا اسم دی الارض دا اسم دی زید دا اسم شو الکتاب دا اسم دی نو اسم با مونږ څه ته وایو اسم با نوم ته وایو نوم دا یاد کې باقی دلته چې ما لیکلی دی نو تعریف کوشش دا وکړئ چې دا کم ما لیکلی د دغه تاسو یاد کې د دې مطلب دا دی اسم داسې یو مستقل سیز دی یو مستقله کلمه ده چې کله ته دا اسم یاد کې زیدون ته یاد کې نو کو دی زید سره دی اسم سره دا فعل او دا حرف نوي نو د دې خپل معنی دا اسم دومره مضبوط چیز دی چې د سره کله فعل او حرف یو ځای نشي نو د دې خپل معنی دلته ما لیکل دي دلالت کوي په خپل معنا په خپل دلالت کوي یعنی خپل معنی شته مثلا ما وی مارکر د دې معنی شته ضرورت دې ته نشته چې یاره دا په تیرې شوې زمانه کې زمانې ته محتاج کما زیدون د دې خپل معنی شته دا نه فعل ته محتاج دی او نه حرف ته محتاج دی بذات خود خپل کار کولی شي خپل یو معنی ښودلی شي چې زما دغه معنی ده تا ته زه ویم لوټه راوړه نو ته خو بل څیز پسې نه ورځې که نه لوټه به راوړې د لوټې د لفظ د لام واو د ټې او د هې د دې خپله معنی ده اسم بغیر د فعل او حرف نه په خپله معنی دلالت کوي او زمانه پکې نه وي لکه زید دی نو زید کې خو زمانه نشته د زید لفظ کې د زید اسم کې زمانه نشته مثال زیدون دویم نمبر فعل له فعلم د اسم پشان خم مضبوط سیز دی فعل بغیر د اسم او حرف نه بذات خود خپل پکې دومره قوت شته چې هغه معنی ورکي خبر باندې پوه شئ فعل بغیر د اسم نه بغیر د حرف نه خپل په یو معنی باندې دلالت کولی شي یو معنی ښودلی شي چې زما دغه معنی ده مثال په طور باندې زوربه ده زوربه نو زوربه تا ته درخې درته چې دا وال شوي دي په تېرې شوي زمانه کې
تعالی معنا در کوي اوس وال کیږي را روانه زمانه کې وال کیږي فعل مونږ دې ته وایو چې بغیر د اسم او بغیر د حرف نه یو خپل معنا ورکولی شي په خپل معنا دلالت کولی شي لیکل شوی دی بغیر د اسم او حرف نه په خپل معنا دلالت کوي او زمانه پکې وي د دې او د اسم فرق په دې ځای کې دی اسم کې زمانه نوی او فعل کې زمانه وی مثال ضربه معنا یو سړی وهل کړیو تیری شوی زمانه کې ګوره زمانه پکې رااله یو سړی بوال وکي پر روانه زمانه کې روانه زمانه پکې رااله یو سړی وال کوي اوس حال زمانه پکې رااله دې کې زمانه په فعل کې زمانه وی او په اسم کې زمانه نوی دریم نمبر حرف ده حرف دا چې د فعل سره یا د اسم سره یو ځای شوی نه نو معنا نشي ورکولی په خپله معنا باندې دلالت نه کوي معنا نشي ورکولی ګوره دلته به زه ولیکم د او تا دا حرف شو اوس د دې په معنا باندې سړی نه پوهېږي چې دا د او تا دا څه شی دی دا پښتو الفاظ دي اوس دې سره زه دا فعل او اسم یو ځای کوم نو معنا به ورکړي زه لړم زه د حسینه لړم مردان ته زه لړم زه روان شوم د حسینه مردان ته اوس یې معنا ورکړه د دا او تا معنا ورکړه حرف به مونږ دې ته وایو چې بغیر د اسم نه او بغیر د فعل نه معنا نشي ورکولی بغیر د اسم او فعل معنا نه ورکوي لکه من او اله د من معنا دا د شو او د اله معنا تا پوه شوي دې باندې کلمه کلام کلمه پورا خبره کلام پورا خبره او کلمه د کلام یو جز دی پښتو کې دی باندې ځان پوهې وروسته به ته بیا پوره اجرا وکړم کلمه په درې قسمه د اسم فعل حرف اسم څه ته ویلی کېږي بغیر د فعل او حرف نه خپله معنا ښیي آسان انداز باندې او دې کې زمانه نه فعل بغیر د اسم او بغیر د حرف نه خپله معنا ښودلی شي خو زمانه پکې ده او حرف بغیر د اسم او بغیر د فعل نه خپله معنا نشي ښودلی دا یې اسانه طریقه ده پوه شئ پې دا اوس یاد کړئ تاسو لیکل خو شوي دي اوس یې خپلو کې یاد کړئ ښه جي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته خو ما د اسم تعریف وکړو په هغې تعریف باندې سړی پېژندلی شي چې دا اسم دی دلته اوس علامات دي اوس نر سړی پېژني چې دا نر دی خو د نر دپاره بیا علامات یي پټکۍ په سر کړی یا ګیرې وي مثال په طور باندې د سړو کپړې اچوي داسې دا ظاهري علامات دي ظاهري اوس عرب ډېره توجه نه ورکوي بس هغوی تعریف ته ګوري خو عربي که نه دا علامات زمونږ دپاره ډېر پکارېږي بیا چې دا علامه مونږ کوم ځای مونده کړه نو بس هغې ته به مونږ څه وایو اسم به ورته وایو نمبر 1 داخلېدل د الف لام د الف لام نه مطلب دا الف دی او دا لام دی دا الف لام الف او لام دواړه یو ځای وي دا به اول کې راشي مثلا لفظ دی د حمدن حمد حمدن دی د دې نه مخکې مونږ الف لام راوړو نو الحمدن شو الحمدن بیا دا وروسته دا دوه پیشونې شي دا به ترې لرې کړو د مخکې الف لام سره دی لږ نه لږې غوندې ده نو دا به بیا مونږ لر کوو نو الحمد شو اوس د الحمد ته
مونږ اسم وایو ولې ځکه چې د دې نه اول الف لام پرې راغلي دي د دې په اول کې څه راغلي دي الف لام الرحمن الف لام پرې راغلي دي الرحیم الف لام الدین الاسلام مخکې الف لام راغلي دي دویم نمبر دا به مجرور وي اسم بسی مجرور د مجرور بم تاسو ته بیا وروستو آرام آرام سره پته ولګي دا مجرور څه شی دی دا یو حالت دی دې وخت کې به دومره تاسو ته ویم چې په دې به زیر راځي نور حقیقت کې داسې نه ده ځکه چې مجرور تش زیر ته نه ویلې کېږي مسلې پکې شته خو صرف ستاسو د سمجاوولو دپاره په دې باندې به په دې اسم با آخر کې دا آخري حرف لکه زید دی که نه زید اسم دی د زید په دې آخري حرف باندې د یا باندې او د زا باندې نه د دال باندې به زیر راځي په الحال به صرف دومره سبق درکړم چې زیره تاسو ته ما وی چې لکه دې دا شروع موږ د شروع ابتدایي دغه دی نو هغومره تاسو له به زه سیز درکوم نور مجرور چې دی ګورې هغه زیر ته نه ویلی کېږي صرف ستاسو د سمجاوولو دپاره زید شو نو په زید باندې دا دوه زیرونه راغلي دي یا یو زیر پې رالی دا دی با چې مخکې کوم با راغلی دا نو په دې با کې دا کمال دی چې د زید اخري لی جر ورکړی دی زیر یې وله ورکړ نو په اسم با دا اسم چې دی دا به مجرور واقع کېږي اسم به څه واقع کېږي مجرور بعضې وخت کې دی باندې څه حروف دی هغه پې راشي حروف جاره ورته موږ وایو هغه پې راشي بعضې وخت کې موږ ورته مضاف وایو دې ځای کې وروستو راځي د اضافت د وجې په دې باندې جر راځي بل تبعیت د وجې وروستو به راشي هغه د هغې د وجې پې جر راځي دا زیرونه په دې راځي د څه وجې نه راځي نو اسم با مجرور وي بزیدن زید اسم دے ځکه چې آخر کې پې جر راغلی دی صحیح شه نمبر 3 چې مخکې ترې حروف ندا وي حروف ندا د اسم نه مخکې حروف ندا وي حروف ندا دا یا لفظ دی آیا دی حیا دی یو ای دی او بل دا حمزه د پاسه پې زبر دیو ته حمزه مفتوحه وي دا بلکې اوس مه لیکئ دا به زه وروستو تاسو ته د حروف جاره هم لیکم دلته حروف جاره پاتې شوي دي او حروف ندا به ته هم وروستو لیکم یا ایا حیا ای او دا الکه حمزه چې د هغې د پاسه زبر وي فتحه وي فی دا حروف ندا دي دا چې په چا باندې راغله په کوم ټکي باندې داخل شو نو هغه وروستني ټکي ته به مونږ اسم وایو نو دریم نمبر دا چې مخکې ترې حروف ندا وي لکه یا الله لفظ الله ته به مونږ دلته وایو اسم ځکه چې د حروف نداونه یو حرف د دې نه مخکې راغلی دی یا لفظ راغلی دی سلورم نمبر آخر کې تنوین وي تنوین په حقیقت کې مونږه نون ساکن ته وایو لکه مثال ته ولیکم زبر دن بیا د دې شکل داسې کېږي ګوره دا پکې هغه نون ساکن شو شکل یې دغه شان ورکړ تنوین چې دی نون ساکن ته ویلی کېږي په حقیقت کې خو تاسو ته به دلته زه دومره ویم چې تنوین به موږ وایو دوه زورونو راشي ښه ګوره زموږ د نحوې کار د لفظ د اخر سره دی ښه زموږ د زید د زا او د یا سره زموږ څه کار نشته دلته لفظ الله کې مخکني حروف الفاظو سره زموږ څه کار نشته زموږ اخري چې کوم لفظ یې هغې سره کاري زیدن دا اسم دی ولی د دې په آخر کې تنوین دی یا زیدن شو یا زیدین شو دو زبرونه دو زیرونه دو پیشونه چې په کم لفظ راشي نو هغې ته به مونږ تسنیه کیږي او اسم به جمع کیږي 5 نمبر تسنیه کېدل
رجلان معنا دو سړي. شپږم نمبر جمع کېدل لکه رجالون. د دې مطلب دا دی چې اسم به دو کېږي، اسم به ډېرېږي. دو پکې ډېر پکې، دو جماعتونه ډېر جماعتونه، دو سړي او ډېر سړي. دو سړي رجلان په عربی کې ورته وي او ډېر سړو ته رجالون ویل کېږي. اوس رجالون دا اسم دی، ولې؟ ځکه چې جمع ده، تنوین هم پکې ویلی شي. رجالون جمع ده، اسم دی ځکه چې جمع ده. رجلان اسم دی ځکه چې تسنیه ده، تسنیه دو ته ویل کېږي. اووم نمبر مضاف کېدل، مضاف. او اتم نمبر دا تبیم، اتم نمبر مضاف الیه کېدل. مضاف الیه دا د یو سیز اضافت چې بل سیز ته وشي. مثلا مسجد دی، جماعت زویم مسجدی، زما جماعت، زما جماعت. نو د جماعت نسبت چاته وشو؟ ماته. نو جماعت ته به دغه مسجد ته به موږ وایو مضاف، ما ته به وایي مضاف الیه. غلام د زید، خدا پورا کلام نه دی، ښه د خیال کوي. غلام د زید مخکې چې موږ کلمه او کلام وایو، دا ګوره کلام نه دی، دنه کلام جوړیږي نه، نیمګړی غوندې دی. ځکه چې غلام د زید کو ته وایي چې غلام د زید ولاړ دی، نو کلام ته جوړ شو. د مضاف او مضاف الیه نه کلام نه جوړیږي، نیمګړی. غلام زیدین ته ګوره، غلام زیدین، غلام د زید د غلامو نسبت یعنی اضافت شوی دی زید ته. نو دې ته به موږ مضاف وایو، د چا چې اضافت شوی هغې ته به موږ مضاف وایو، او چا ته چې اضافت شوی هغې ته به موږ څه وایو؟ مضاف الیه. نو دلته غلام چې دی دا مضاف دی او زیدین مضاف الیه دی. نو دی مضاف دا هم اسم دی او دام اسم دی. غلام دلته مخکې ویلی شو چې مضاف کېدل، نو دلته موږ ته مراد دلته غلام دی. غلام ته به موږ اسم وایو ځکه چې دا مضاف دی. زیدین ته به موږ اسم وایو ځکه چې مضاف الیه دی. نو نمبر 7 مضاف کېدل لکه غلام زیدین کې تش غلام. او اتم نمبر مضاف الیه کېدل لکه غلام زیدین کې تش زیدین شو. دې باندې تاسو پوه شئ؟ پوه شئ؟ غالبا چې پوره پې پوه نه شئ. غلام زیدین، غلام د زید، کوټ ستا، کرسی ستا. د دې کرسی نسبت اضافت می تا ته وکړو، نسبت می تا ته وکړو. د دې کرسی نسبت می تا ته وکړو، اضافت می تا ته وکړو. نو بس کرسی مضاف شو، او چې د چا یي چاته چې اضافت شوی هغې ته وایي مضاف الیه. لکه دلته غلام د زید دی، نو د غلام اضافت شوی دی زید ته، غلام ته به مونږ مضاف وایو او زید ته به مضاف الیه وایو. نهم نمبر اخیر کې تای متحرکه راتلل. تای متحرکه دا تا ده، داسې تا چې په دې باندې حرکت دی، حرکتونه پېشتې کنده بره تنوین چې پې راغلی دی. او دا تا چې دا دې باندې چې کله وقف کېږي که نه، زه ودرېږم دلته ضاربتون اخوا ځم نو دلته ودرېږم ضاربه، بیا به دې تا نه ها جوړوم. دا تا چې دا د حالت د وقف کې ته ها جوړیږي. یو دا ضاربتون دی، ضاربتون دا حقیقت کې شته نه، خو اسې تاسو ته یو مثال در کوم. ضاربتون دا تای متحرکه شوه، خو دا په حالت د وقف کې د دې نه ها جوړیږي نه، ضاربت بشي ضاربت، خو ضاربه د دې نه جوړي. نو موږ دا تا یادو، دې ته تای مدوره ویلی کېږي، ګول تا، ګول تا. نو ګول تا چې حرکت وي پې حرکت والی. نو دا 9 علامات د اسم دغه کې نورم شته دی، خو ما ته هغه بنیادي راواغېستله، نو دې باندې به انشاءالله کېږي کار.
سلورم نمبر کې زیدن او تنوین راغلی پرې ضاربتن په دې باندې تنوین راغلی دواړه یو څیز نه دي. دا یو مثال د یو د دې تنوین د پاره مونږ ورکړی دی او دا مثال چې دی دا مونږ د تای متحرکې د پاره ورکړی دا ټیک دی چې دلته هم پکې تنوین شته دی دې کې دلته هم تنوین شته دی داسې به کېدی شي دلته په دې کې هم تنوین راغلی دی خو زمونږ مقصد چې دا کم سیز مونږ ورته لیکلی دی لکه دې ځای کې دلته زمونږ د تنوین مقصد نه دی په دې شکل باندې دې رجالون نه مونږ نه ورځو مونږ چې دې رجالون نه ورځو نو د جمع په لار باندې ورځو دلته مونږ چې دې ضاربتون نه ورځو نو د تای متحرکې په لار باندې ورځو لکه مونږ تنوین پکې زمونږ مقصد نه دی هغه پکې راځي دلته زیدون له چې مونږ ورلو نو مونږ د تنوین په لار باندې ورلو ګنې زید خپله یو عالم یو زیدن د دال په ځای بل څه ټکي نو صرف د تنوین مسله پکې ده تنوین په دې کې راشي بس هر یو اسم پسې شاته خو دې کې چې تای متحرکه راشي لازمي او دلته کو په دې کې تنوین راځي او کو ناراضي خوشي جمع زموږ مقصد پکې دا کم چې لیکل شوی دغه زموږ مقصد دی پوه شئ په نه علامات شو دا نه علامات دي نور ما ځان سره لیکلي خو دا چې سي وګديږي او بس لفظ الله جدا ده الرحمن دیکم دو الفاظ باورته وای دام جدا جدا دي الرحیم دام پخپلو کی جدا دي الحمد دام پخپلو کی جدا الفاظ دي الف لام او حمد للہ دا دو الفاظ دی لام پکی جدا دے او اللہ پکی جدا دے العالمین دا دو کلمی دی الف لام جدا عالمین جدا الرحمن ام دغشان او الرحیم ام دغشان مالک جدا یوم جدا الدین پخپلو کی جدا ایاک جدا نعبدو جدا دے دلتا وو جدا ایاک جدا نستعین جدا گورا بسم اللہ بارالا پا نم دا اللہ دا دے مانا پشو پا دا پل پل چې دی دا خو چې ترڅو د نورو الفاظ سره مونږ یو ځای کړی نه دا په معنا نشي ورکولی اوس دا با چې دی با ته مونږ څه ووایو اسم فعل حرف څه ورته وایو حرف ولې ځکه ګوره مونږ د حرف تعریف یاد کو چې بغیر د اسم بغیر د فعل نه د معنا نشي ورکولی دا باب د دې سره یو ځای کیږي یا د نور الفاظ سره خو معنا به ورکوي نو با حرف شو اسم دا اسم چې دی نو دا اسم دی کو فعل دی کو حرف دی نه اسم با خوش هغه خو حرف شو اسم لفظ دلته چې راغلی تاسو ته ما وایي چې دا با لرې شو دا سین او میم پاتې شو خو دا په حقیقت کې اسم دی دې نه حمزه لرې شوې ده اسم لفظ الله اسم فعل حرف اسم الرحمن اسم شو او کته دا الف لام جدا کی او رحمان جدا کی نو بے الف لام سے شی الف لام صرف الف لام بتراوالو حرف شو او رحمان اسم شو دواړه شی یو ځای کې مدینه اسم جوړیږي ها الرحیم دغه سان شو الحمد جدا جدا دي یو حرف شو او بل اسم شو لله کې دغه شان جدا دي لام جدا ده لفظ الله جدا ده حرف او اسم رب څه شی ده
اسم فعل حرف اسم العالمين اسم الرحمن الرحيم مالك اسم يوم اسم الدين اسم قیامت ورځ ته ویل کېږي ایاک خاص تعالی نه اسم فعل حرف کې وای واخا سبق باندې دغه کوشش مفعول به دی یا فاعل نه هغه په ټول حال چیرونه شکل او اخره دغه کو او ایاک دواړه یو دي اسم فعل حرف ایاک خاص تعالی دې کې نه یو دغه دی دې کې زمانه شته ایاک زمانه پکې شته خو فعل نشو او حرف هم نه دی ایاک دا زمایرو کې راځي کنه اسما دي دا اسم دی ایاک نعبد من عبادت کوو دا فعل دی من عبادت کوو زمانه پکې راځي نعبد فعل شو او واو حرف شو ایاک اسم شو نستعين مون امداد طلب کوو مون امداد غواړو دا فعل شو دا د دې اجرا ده قرآن شریفونه بدای لور کو او بس ته علامات حرف فعل او اسم علاماتنا علاوه دا ټول بس حرف سره دي علامات د فعل علامات بسی نمبر 1 اول کې حروف اتین راتلل حروف اتین دلتا الف تا یا نون دا څلور حروف دي اول کې بس راځي حروف آتین اول کې با الف راځي اول کې با تا راځي اول کې با یا راځي اول کې با نون راځي مثال اضربو الف راله تضربو تا راغلا یضربو یا راغلا نضربو نون پوه شئ دې باندې چې په اول کې د فعل په اول کې به حروف اتین راځي حروف اتین دویم نمبر ماضی کېدل دا چې دی دا مضارع کېدل دی په حقیقت کې دا بره چې دی دا مضارع کېدل دی او دا ماضی کېدل دی ماضی کېدل څه فعل دی په دې کې به مخکنی زمانه راځي ضربه مخکې یو سړی وال کړي وو مخکې دوه کسانو وال کړي وو مخکې ډېرو خلکو خبرې کړې وي خوراک یې کړی وو ماضي کېدل فعل به ماضي کېږي او د دې مطلب دا دی چې فعل به مضارع کېږي دا مطلب دی خدا په جدا الفاظو باندې ما ولیکه چې مخکې ته الف تا یا نون راشي بس دویم ماضی کېدل مثال ضربه معنا وهل کړیو یو سړی په زمانه ماضی کې ور ماضی شو فعل ماضی شو دریم نمبر امر جوړېدل یعنی د فعل نه به امر جوړیږي منز اوکا امر شو اوکا دا فعل دی منز اسم دی اوکا چه اس کا امر دی ادریگا کینا بازار تا للشا امر دا د فعل نا امر جوړیږي د اسم نا امر نه جوړیږي د فعل نه جوړیږي لکه اضرب اوها پلانه اوها سلورم نمبر نه جوړېدل نه لا تضرب وهل مکوا روټه مخره
ګناه مکوه داسې بیځې مګرځه قرآن کریم کې چې لا تقربو لا تقربو لا تقربو وي منجدې کېږي زنا ته دا نهي ده نهي جوړېدل لا تضرب وهل مکوه فعل نه به نهي جوړېږي د فعل نه به مضارع جوړېږي فعل نه ماضي جوړېږي د فعل نه امر جوړېږي د فعل نه نهي جوړېږي پنځم نمبر آخر کې نون ثقیله او نون خفیفه راتلل نون ثقیله هغه نون چې هغې باندې شد وي او نون خفیفه باندې شد نه وي دغه شان غړوندې وي دا وروستو چې دی نو وروستو دا یضربن او یضربن دا نون ثقیله مثال دی او دا د نون خفیفه مثال دی خدا به آخر کې راځي نون ثقیله او نون خفیفه به آخر کې راځي لنخرجنک یا شعیب لنخرجنک دا نون ثقیله چې کوم دی په دې کې بیا تاکید لږ ډیر دی خامخا به مونږ ته وباسو ضرور بالضرور ای شعیب علیه السلام لنخرجن ګوره جنه لنخرجو پورې کار کیږي لکه لنخرجه پورې کار کیږي هغې مونږ به تا وباسو خو چې دا نون ثقیله پکې رالی معنی به دغه شان وکوي مونږ به ضرور بالضرور تا وباسو لنخرجن کا به ضمیر دی اسم دی جدا راغلی دی هدې نه وروسته راغلی دی صیغه پوره شوې ده لنخرجن باندې صیغه پوره شوې ده فعل پوره شوی دی نو وروسته ورپسې به اسم راغلی دی او دا نون خفیفه ده نون خفیفه په دې شکل هم لیکلی کېږي بعضې وخت کې دا داسې هم لیکلی کېږي ښه دا یضربن دی که نه داسې انداز باندې یضربن داسې هم لیکلی کېږي تنوین شکل باندې هم لیکلی قرآن کریم کې د دې استعمال څه دی لنصفعن کې لنصفعن هلته شته دی هلته د تنوین کې دې شکل کې راغلی دی دا کېږي داسې نه دغه نه دي نه دغه نه دي هغه نه نون ثقیله دی او نه نون خفیفه دی ځکه یعلمون نون هغه په هغې باندې زبر دی دلته دا ثقیله دی او دا خفیفه دی دلته د زبر سره په شد راغلی دی چې باندې پوه شئ انشاءالله چې دا 15 علامات به په پیل کې تاسو له کار وکړي نور دي قد په داخليږي او سین په داخليږي او سوف او هغه په دې ارز په دې مضارع کې او ماضي کې هغه دغه شو ده راله او دغه کېږي په کیسه مسله پکې شته داسې نه بل علامات د حرف دي د علامات د حرف چې دي هغه د اسم بخپل علامات واخلي او پیل بخپل علامات وایي چې باقي پاتې شو بس هغه د حرف والی او ټول بس حرف پاتې شو اسانه طریقې ده بس ده